په دین کې عقل نه چلیږي، په دین کې نقل چلیږي. موسی علیہ السلام پسې قوم ورپسې دی کنه د فرعون، او لشکری داسې دي چې کدا موسی علیہ السلام او د بنی اسرائیل رانیولې نو په دغه ځای ختمول. فرعون لشکر دی مخې د غټ سمندر راغی، مخې د غټ دریاب سمندر راغی. اوس قوم ته وایي اے موسی علیہ السلام موږ هلاک شو، کدی سي زو بم لا هوګي او کپاتې کېږو نو دا فرعون هم ختمه کم طرف ته لاړ شو. موسی علیہ السلام ورته وایي یریږه ما زما رب زما سره دی، زه د هغه د حکم سره یم پابند یم، زه د الله د حکم پابند یم. دغه شان مونږ ټول د الله د حکم سره یو پابند یو. نو الله رب العزت ته فرمایل اے موسی ستا په لاس کې چې دا کومه لاټي ده په دې لاټه باندې دا سمندر هوا، په دې باندې څوکا دا سمندر په هوا. اوس د دنیا دا کم دانشور چې دي او ځان ته فلسفي او ډېر خيار خلک وای هر سیست دا ګوري چې په دې کې بس حکمت دي، یاره چې په دې کې بس حکمت دي چې دا حکم بولی او د دې حکم څه مطلب دی. د هر سیست په اړه کې تاسو یاره په منځ کې دا ولې دي، د زکات دا حکم ولې دی، یاره د حج دا حکم ولې دی، د عمره دا حکم ولې دی، د قربانۍ دا حکم ولې دی. په هر سیس کې بیکاری. نو دا اصل کې د دغه خلکو په دماغ باندې د موسی علیه السلام د لاټۍ گزار دی. د دغه خلکو دا کم چې د هر سیز حکمت لټای د دو په دماغ باندې د موسی علیه السلام د لاټۍ گزار دی. څنګه موسی علیه السلام په کار د اواز دغه د عقل استعمال کړي. مثال په تور د دې خلکو مطابق چې الله ته ویلي چې یا الله د عبودت جزکله د لاټۍ راغورځوما، نو مشاهده دادا تجربه دادا مشاهده تجربه دادا چې کله لاټي وبو ته راو ورزولې شي نو د وبونه تشي داری کیږي، د وبونه تشي داری کیږي، نور څه فائدې نشتا. او چې کله دا لاټي په دې ځای چا سره جګړه کوما نو کم از کم چې ډیر هم کمی دا ولشل کسان خو به وهلې کیږي، چا به سر ماتي دا چا به غوښ لیدلی دا چا به پوسه ولاټه کې غټ کمال لګنه چاله چې بیا دی هغه طریقه ورزي. دا کراټ مینان چې کمینو دا جمناستیک والا دوه ته غتکا وای غتکا ا دې خپل فن دی طریقه ده. نو هغه چې چاله ورزي هغه بیا ډیر والی شي. نو موسی علیہ السلام دا سی ویلی شو چې اے الله پکار دا ما ته حکم دا شی وی چې دا سړی پیوا دا دشمن پیوا او ته ما ته حکم کې چې دا وب پیوا. لیکن موسی علیہ السلام دا الله حکم ته ګوري، خپل عقل او خپل سمجھ ته نه ګوري. مسلمان بداسي مسلمان به هر څه کې دا الله حکم او د نبی طریقه هغه به ګوري، هغه لټای خپل عقل ته نه ګوري. سود ته چې وګوري سود ته نو په سود کې پیسې سکیږي سیوا کیږي او مشاهده دا تجربه دا چې په سود کې پیسہ سیوا کیږي. لیکن حکم څه دی دا سود مکوي دا مال ختمه. الله تعالی فرمای چې دا ختميږي دا مال ختمه او توی چې نه ډیریږي نو ستاسو عقل وې چې ډیریږي او الله تعالی څه فرمای چې دا ختميږي. نو ته د عقل فیصله نه کوي بلکې ته په څه ته ګوري چې الله حکم سده د پیغمبر طریقه سده دغه ته ګوري.